الله الرحمن الرحیم فلما هر کله استئسوا منه چې دی مایوسه شو د یوسف علیه السلام نه خلصو نجیا ځان لشو د مشورې دپاره قال کبیرهم ویل مشر ورور د دي الم تعلموا تاسو سوچ نه کوئ ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله بشک پلار ستاسو کلک وعده اغستی وستاسو نه ومن قبل ما فرطتم فی یوسف او د دې نه مخکې ستاسو نه کوتاهي شوې وه په ذموارۍ د یوسف علیه السلام کې فلن ابرح الارض نن به زه لړ نشم د ځمکې د مصر نه حتی یأذن لی ابي چې یا خو پلار ما ته اجازت وکړي د راتلو او یحکم الله لی یا الله زما باره کې وحی راولیږي پلار ته وهو خیر الحاکمین الله غوره حکم کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم واپس لړ شئ کنعان ته پلار خپل ته فقولوا ورته ووایئ یا آبانا ای پلار زمونږه ان ابنک سرق ستا زوی غلا کړې ده وما شهدنا الا بما علمنا او مونږ خو ګواهان یو په هغه واده چې مونږ ته یې پته وه وما كنا للغیب حافظین د غیب خو مونږ حفاظت نشو کولی واسأل القرية التي كنا فيها خیر دې تپوس وکړه د هغه قافلې والو نه چې موږ سره وه د کلي والو نه والغیره التي اقبلنا فيها او د هغې نه هم چې زموږ نه مخکې راله وإنا لصادقون بېشکه موږ رښتوني یو قال اویل ودا یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې ښکلې کړی دې ستاسو زړه تاسو ته یو کار فصبر جمیل زما دپاره صبر غوره دی عسى الله ډېره نږدې ده ان یأتیني بهم جمیعا چې الله به ماته ټول راولي یعنی زما درې واړه زامن انه هو العلیم الحکیم بېشکه الله پاک پوهه دی او حکمت والا دی الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام کله چې یوسف علیهم السلام رونه د هغوی زور مونه چلیدو او مایوسه شو د یوسف علیهم السلام نه چې فریاد هم نه مني په زوره باندې مو هم رور خلاص نه کو فریاد مو هم نه مني نو ځان له شو مشوره یې وکړه چې اوس به کوسو روان خو کلي ته یو پلار ته به اوس څنګه خبره کوو چې خبره ټوله یو کړو تفسیر قرطبي لیکي چې الله پاک وی قال کبیرهم د دې نه مقصد چې کوم دی نو د دې نه موږ بله ورځ هم ویلو چې په دې کې د کبیر نه مقصد د مشر نه مقصد درې معنی دي یو د عمر په لحاظ سره مشر یو د عقل په لحاظ سره مشر او یو د مشورې په لحاظ سره چې موږ د سیاسي کس وایو مشر نو دې کې د عمر په لحاظ سره مشر چې کوم د هغه نوم روبیل چې کوم د عقل په لحاظ سره مشر هغه یهودا او چې کوم د سیاست په لحاظ سره مشر چې موږ ته چالاک یا وکیل به وایو چې هغه به حالات او مشوره خو ورکوله هغه شمعونو نو دی هټول رستو چې خو د درې کسانو پکې د مشورې خبره وکړه او د مشورې هغه خبره چې کوم دی نو هغه څه وه چې دی ووی بای پلار خو زموږ نه واده اغستې وه او کلکه واده یې رانه اغستې وه په دې خبره باندې چې دی به ځان سره واپس راولې اوس مسله دا جوړه شوه موږ سره چې یو داسې خبره مخې ته راغله چې هغه خبر زموږ د وس نه بار ده که موږ لیدلی وې دې په غلا باندې نو خو موږ به د غلا نه منې کړی اوس خو دې موږ لیدلی هم نه دی نو په دې وجه باندې هغه مرض هغه عذر او هغه مسله چې هغه تا ته معلومه ني نو د هغې تشخیص ډېر زیات ګراني لکه وایي بو علي سینا دا یو ډېر مشهور چې کوم دی نو مسلمان ساینسدان تېر شوی دی او د نفسیاتي علاج دا لومبنی موجد دی دا غیر مسلم هم مني مسلمانان خو خود مني د 4.5 کتابو د چې کله د بخارا امیر منصور لا علاج وکړو چې د هغه د علاج نه ټول خلک بلکې ټول طبیبان به زه ووایم هغوی مایوسه شوي او د عمر هغه وخت کې 18 کاله
او دوله په هغه عمر کې علاج وکړو هغه ښه شو. نو چې هغه ښه شو نو بادشاهیان خو چې کوم دی نو هغه بادشاهان هغه ورته وي وغواړه چې څه غواړئ، که هیرې غواړئ، که جواهرات غواړئ او که بل څه غواړئ، زما نه وغواړه. ده ورته وي نه، ستا دا لایبرري چې ده په دې کې یو 3 کتابه دي، دا 3 کتابه د لږې مودې دپاره ما له راکړه چې دا زه سټډي کړم. د 18 کالو په عمر کې هغه ورته وي ما له کتابونه راکړه. هغه وله غونډه لایبرري جوړه کړه. نو وایي د شاه ګرګان دا د ایران یو علاقه وه، د هغې چې کوم بادشاه و د هغه زوی بیمار شوی. د دې تشخیص باره کې راته خبره کومه چې د یوسف علیه السلام وروڼو ورته وی اوس که موږ ته د بیماري معلومه وه نو موږ به په ده نظر ساتلو چې بای ده کې دا مرض دی، نو ده به زموږ نه غلا نه کوله. خو موږ ته خو د دې څیز پته نه وه، دا خو ډېر د اعتماد سړی دی. نو د داسې مرض چې کوم دی نو بیا تشخیص لږه مسلې په دې وجه باندې پکې هغې 3 واړه وروڼه د مشورې دپاره رامنه شي. اوس پلار ته به څه بانه کوو، په څه طریقه باندې به ځان خلاصوو، خپله خبره به صحیح ثابتوو. وی د شاه ګرګان زوی بیمار شو، وی داسې بیمار شو بېهوش شو چې څه طبیبانو هغه ټول طبیبان پې ناکامه شو د هغه وخت مطابق. او د ابو علي سینا چې و دی د هغه علاقې ونه نو هغه ته چا ووی چې دلته کې یو طبیب شته چې د هغه نوم ابو علي سینا دی او هغه د هر قسمه بیماری علاج کوي، ته هغه راوغواړه. نو وی چې ابو علي سینا یې راوغوښته، هغه راغی او د مریض چې د هغه عمر یا 20 سالو یا 22 سالو د هغه حالت ته یې وکتو. نو هغې ته یې وی چې داسې یو سړی ماله پکار دی چې هغه ته د دې ګرګان ټولې چوراهې چې موږ ورته چوکونه وایو، چوکونه ورته معلومي، او بیا په هغه چوکونو کې ورته محلې معلومي، او بیا په هغه محلو کې ورته محلېدارو نومونه معلومي. داسې یو کس ماله پکار دی. ځینې سړی داسې شوقي چې لکه د زنانو نومونه دا زمونږ پښتانه سوره بد ګڼي، خو دا ځینې کس داسې هغه له صرف ګورې د زنانو نومونه ورځي، او هغه چې چاله آواز ورکوي نو د مور نوم به ورته رالي. بس دا یو خپل شوق دی د هر چا. ویل یو سړی داسې را پیدا کو، وی چې دله د دې ښار د چوکونو نومونه م یاد دي، هر یو چوک پیژني، په هغه چوک کې کومه محله ده د هغه محلو نومونه ورته م یاد دي، او په محلو کې څوک اوسي د هغه نومونه ورته م یاد دي. بیا ورته د هر یو کور کې د هغې د اوسېدونکو نومونه هم پته ده. بس وی ابو علي سینا ورته وی چې زما دا سړی پکار دی. وی هغه ته یې وی چې راشه. وی هغه مریض له دوایي ورنه کړه، وی ورته یې وی چې ما ته د دې چوکونو نومونه واله، او هغه په نبض لاس ایښی و دغه شان. نو وی یو چوک پکې داسې راغی چې وی د هغه نبض ودانګل. ورته یې وی چې ودرېږه. وی چې د دې چوک د محلو نومونه راته واله، دا اوس چې کوم چوک یاد کو. وی هغه مریض له دغه شانتې په نبض باندې ګوته ایښې وه د ابو علي سینا. نو وی هغه د محلو نومونه شروع کړو. یو محله پکې داسې راغله چې د هغه نبض بیا ټوپ کړو. وی هغه ورته وی چې د دې محلې د محلهدارو نومونه راته واله چې دې کې څوک څوک اوسي. وی هغه نو هغه ورته د اکه محلې چې کوم څوک پکې اوسېده د هغې نومونه یې ورته واغېستو. وی یو نوم پکې داسې راغی چې د هغه نبض بیا په ټوپونه شو، او شکل کې به هم تبدیلي راله. وی ده ورته وی چې بس دې کور کې چې څوک اوسي د هغې نومونه راته واله. نو یو ورته چې نومونه شروع کړو، نو په هغې کې د یو جینۍ نوم راغی چې په هغې باندې د هغه نفس بیا ټوپونه شروع کړو. یو ورته وی بس وی پلار له وله لړ ورته وی چې د مرض ما معلوم کو، دا د عشق بیمار دی. داسې چلو که د پلانکې محله کې پلانکې نومې کس دی او د هغه لور ده، اوله وغواړه دی به ټیک شي. وی هغې ورته اریان دریان شو ټول. وی بادشاه ورته وی چې تا ته څنګه پته ولګېده؟ وی هغه ورته وی چې دا به وروستو ګورو، له اول نه علاج ضروري دی. بس وی هغې لړو، او خو د بادشاه زوی و، بس هغه محله کې وله تپوس وکړو، رشته یې وله وکړه. او چې څنګه په دویمه درېیمه ورځ پس چې کوم دی نو ابو علي سینا ورسره ناست و، ویل چې د بس د پلانکې سره موږ رشته وکړه. وی سړی نیغ کېناسته په کټ کې. وی هغه ورته وی چې ما د ده نبض ته کتو چې کله موږ د دې چوک له ورلو چې دې کور ته رانږدې و، د ده نبض په ټوپونه شو. نور سړی چې کوم دی نو بس زړه ته خبره غورځولې وه، نور ختم و، بس نبض یې په ټوپونه شو. بیا محله
بیا محلدار او بیا چې دغې کور ته او بیا د کور هغه بنده چې راغی بس ما ته اندازه ولګېده چې د دې نه بس کې په دې ځای باندې فرق راځي نو کیدای شي د نه به ورسره روان شي نو په سایکټریسټ چې کوم دی په چې کوم نفسیاتي دغه ډاکټر دی ډومبني موجد چې دی هغه بولی سینا دی نو چې تا د بیماری معلومه شي داسې یو قابل سړی تاله پکار دی نو د هغه بیماری معلومېدو نه پس د هغې تشخیص بیا اسان شي نو دلته کې دا رونه دې ته غونډ شو چې بای مونږ څه طریقه یو کوو دغه بیماری خو مونږ ته نه وه معلومه چې بای دا چلو شو او اصل کې خو هغه کړې نه وه نو دی الله پاک وایي پس فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا هر کله چې دی مایوسه شو د یوسف علیه السلام نه چې دی خو لار نه راګی نو ځان له شو د مشورې دپاره قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله هغه مشر ورته ووایي تاسو سوچ نه کوئ چې ستاسو پلار ستاسو نه قسم اخیستی دی په الله ومن قبل ما فرطتم فی یوسف او د دې نه مخکې تاسو د یوسف په باره کې کوتاهي کړې ده نااعتماده شوی پلار ته فلن ابرح الارض حتى یأذن لي ابي زه خو به هېڅ چېرې د ځمکې د مصر نه ونه ځمه تر څو پورې چې ما ته اجازت نه دی راکړی پلار زما چې راغوښتی نه یم او یحکم الله لي یې زما په باره کې څه فیصله نه کړې و یو پیره چې کوم دی نو یو قاري صاحب هغه تلاوت کو نو دې آیات لره ورسېده چې فلن ابرح الارض حتى یأذن لي ابي نو دې ځای کې ونښته بس د ذهن نه خبره ووته نو بس وي مخکې رستو کېده به او دا یو خبره به یې کوله چې فلن ابرح الارض حتى یأذن لي ابي نو وروسته ورپسې یو کاکا ولاړو نو هغه په هغه معنا خو پوهېدو دې ذهن کې نه و چې دی په مونځ دی خو په معنا پوهېدو نو هغه ورته وایي چې یا شیخ ما یأذنکم ابي حتى تقاموا شیخ دا ته څه وایې ته وایې چې تر هغې پورې به مخکې نه ځم چې پلار راله اجازت نه دی راکړی تا له به پلار اجازت نه وي درکړې نو موږ به پسې دغه شانتې ولاړ یو مخکې ځه پرېږده خبره نو هغه ورته وایي تر څو پورې چې راله پلار اجازت نه یې کړي تر هغې پورې ګورې موږ مخکې نه ځو وهو خیر الحاکمین او الله ښکلی حکم کوونکی دی الله به موږ له فیصله وکړي ارجعوا الی ابیکم او هغه تشخیص یې وله څه وویسته هغه چلی ورته دا وښو ارجعوا الی ابیکم پلار ته واپس لاړ شئ فقولو ورته ووایئ یا ابانا ان ابنک سرق پلار ستا زوی غلا کړې ده موږ ته څه پته وه وما شهدنا الا بما علمنا موږ خو په هغه څیز ګواهي کولی شو چې په کم یو څیز باندې موږ په هغه څیز واده کړې وه په هغه څیز ګواهو چې موږ ته یې پوهه وه او هغه ظاهري ضروریات او ظاهري مجبورۍ او ظاهري خطرې وي موږ خو د هغې نه دې در تحفظ واده کړی وه وما كنا للغیب حافظین په غیب خو موږ نه پوهېږو خدایه دا خو چې کوم دی نو پلاره موږ په غیبو نه پوهېدو چې دی بغلا کوي واسأل القرية التي كنا فيها د دې کلیوالو نه تپوس وکړه چې موږ پکې اوسو دا کلیواله خلک را سره و بیا خاص کر والغیره التي اقبلنا فيها دې کلي ته هغه قافله چې اوس راله د هغې نه تپوس وکړه چې حالات سو وانا لصادقون بېشکه موږ تا ته رښتیا خبره کوو دا خبره چې زمونږ کومه ده دا بلکل رښتونې ده زمونږ په دې خبره باندې یقین وکړه وی یو پیره چې کوم دی نو دا بغداد ته د دې انډیا نه یو سوداګر راغلی نو وی هغه هلته کې شپه راله نو قافله ټوله ودرېده نو هغه یې هوټل ته لړو او هغه هوټل والا ته یې وی یاره زه ډېر زیات اوږې شوی یم تا سره به شپه هم تېره کړم او ما لږ خوراک هم راکړه نو هغه هوټل والا یو سورکړی چرګ راوړو او شپږ انډې والا راوړی یې شېدلې نو هغه سورکړی چرګ هم وخوړو هغه شپږ انډې هم وخوړې بس اوس بنده چې په مړه خېټه شي بس بیا خوب راځي بس ویده شو قافلې والا ترې نه ووته وایي د سارې مالې چې دی راغی چې یاره زه اوس بل پې کومه د خپل دغه ته ویټر ته نو وی هغه هم نه اوچته په څه کار باندې وته دی یو خوا بل خوا منډې ته راوړې ووالې سړی اعلان دی نه کو بس روان شوې ځه بیا چېرته راشم ور به کم وله وی کال پس بیا په هغه هوټل باندې د هغه تېرېده شو وی بیا هغه ویټر ته هم هغه شانتې ووایي چې بهایي تا سره شپه کومه او بس اوږې شوې ما نو هغه وله بیا یوه چې کوم دی نو چرګه سره کړی او یو او شپږ انډې وله راوړی وی ده وخوړی نو چې کله سهار شو
نو بیا هغه ویټر ته وی چې دی خوا راشه زه هغه سړی یم چې تا ته پروس کالم زه راغلی یم ستا ما باندې کرس پاتې شوی نو پروس کالم دغه یو چرګ او د شپږ ګنډې ما خوړلی وې څه کالم نو زما نه د دې قیمت والا بل رانه والا هغه ورته وی چې د دې سګنو خورالی یو درهم راکړه د دې خو یو درهم دی خو دا پروس کال چې د کوم خوړلی دي د هغې به راله زر درهم راکړي بیا هغه ورته وی چې عجیبه خبره ده خو یو چرګ سور کړی هغه مو او شپږ انډې بیا دم دي نو څه کال رانه یو درهم علي او د پروسګانې رانه زر علي هغه ورته وی چې څه کال خو ما تا له راوړو تا وخوړو ما ته پیمنټ وکړو او هغه خو زما خو یو کال شو د قرض او دا خو د انصاف خبر ده ما تا پسې د کال منافع شمار کړې ده وایي که چېرې دا تا نه وي خوړلې نو دغه شپږ انډې به هم بچي شوي وو د هغې نه به هم چرګه جوړه شوې وه بیا به یو چې کوم دی نو 2-3 میاشتې پس به د هغه هم چې کوم دی نو شوي وو داسې چې کوم دی نو بس د کال 1000 درهم ته جوړېدو تا ته زما د کال 1000 درهم کېږي ځکه چې ته قرضدار یې زما دا خو تا به زه یې وخوړه بس کیسه ختمه شوه خو تا قرض زما پیسې په دې پیسو باندې به زه ځان له اوس تجارت کوم او هغه پیسې خو تا سره پاتې وي هغه 1000 روپۍ شو وی خبره ټولې قافلې والا ته ورسېده د ښار مشر ته ورسېده قاضي صاحب ته ورسېده یې ټول ورته چې بھائی دې صحیح وي او دوره قرض دی دا دوره پیسې ولا تا ونیسلې دوره موده دې حق بجانب دې خپل 1000 روپۍ ورکړه یو چرګ او د شپږ غونډو نه په قافله کې یو کسو وی هغه ورته وی چې دلته کې یو ډېر فقیه سړی دی او دا غنوم بهلول دی او هغه بغداد کې دی او مونږ چې کم دی نو بابل کې یو لږه فاصله ده بس زما خرچه ومنه بس زه به ورپسې لړ شم به راولم ما به فیصله وکړي وی یې ورته وی چې بس صحیح ده وی دی لړو بهلول ته وی چې بھائی دغه شانته مسله د سړی پسې د یو چرګ او د شپږ انډو د سره کړو د کال منافع چې کم دی نو 1000 دیناره یا 1000 اشرفیه یا 1000 درهم خاطلې ده فیصله کول غواړي وی ورته وی چې زه چیزو وی راغی وسره نو چې کله راورسېدو بغداد ته نو وی هغه ته وی چې زه به نیمه ګنټه پس درځم زه به نیمه ګنټه لیټ یم نو وی نیمه ګنټه خلکو انتظار وکړو هغه د نیمه ګنټې په ځای باندې یو نیمه ګنټه لیټ راغی نو چې راغی نه خلک ټول ورته سرو چېرې قاضي صاحب دوره لیټ شو وی ټول ورته بیا هم پاسېده چې یاره قاضي صاحب راغی او دی به اوس فیصله کوي وی هغه ورته وی چې یاره تاسو به زما نه دا تپوس کوئ چې زه ولې لیټ شوم زه چې راتلم مناسب به زما زمیندار راغی زه زمیندار هم یم نو زما چې کوم نیک دی هغه راغی ما ته وی غنم کرو نو بس ما ورته وی چې بس زه ټیک ده راځه تخم مې ودره واغېستنې ما ته وی چې کوم غنم ته ویه شي نه هغه زر شنه کېږي اکولو شي او د هغې نه تیغ زر روځي نو بس زه کېناستم نو ما وی چې ودرېږه زه ویه شوم نو د دې نه به تیغ روځي او به چې ما څومره یشول نه به پخېدو تیغ ترې راونه وته بس په هغې باندې ایثار شوم نو وی هغې وی چې دا خو تاسو پاګل راوستی دی داسې هم لګېږي چې غنم نه په یشېدو باندې تیغ روځي نو وی هغه ورته وی چې په کوم ښار کې دا کېږي چې د سورکړي چرګ نه بچي پیدا کېږي او د هغه اګونه چرګان پیدا کېږي نو هلته کې دا هم ممکن ده چې د غنمو د دانې نه دی په یشېدو باندې تیغ روځي بس وی هغې ټول سرونه ښکته کړه وی ورته وی د ښار چې کوم مشر وي هغه ورته وی چې د قاضي صاحب د بهلول دا خبره بالکل صحیح ده چې لکه څنګه په یشېدو باندې د غنم نه تیغ ممکن نه دی داسې د سورکړي چرګ نه اګې او د هغه یشېدلې اګې نه بچي ممکن نه دی بس دله چې کوم دی نو صرف د سورکړي چرګ او د شپږو انډو خرچه ورکړه نوره کیسه صفا ده نو دلته کې هم هغې ورته وی چې یوسف علیهم السلام وروڼو ورته ووی چې ګر چې پلاره تا ته خو دا ممکن نه ښکاري خو مونږ ګورې دا تا د رښتیا وایو چې واقعي ستا زوی غلا کړې ده او دا د هغه نه یو له سترګو لیدلي او یو اورېدلي قال ویل ورته یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم امره بس تاسو ته ستاسو زړه یو ښکار پورې کړی فصبر جمیل زما دپاره صبر دی اوس هلته کې هم دا ویلو چې رښتیا خبره وه هم یوسف علیه السلام دقه ویلو بل سولت لکم انفسکم امره او دلته خو دا خبره صحیح نه وه مفسرین وی دلته کې هم د یعقوب علیه السلام زوی دا کار کړی او هلته هم د یعقوب علیه السلام زامنو کړی هلته کې یوسف علیه السلام سره نورو وروڼو دا کار کړی چې کوی ته یې غورځولی او دلته کې یوسف علیه السلام ورور ته دا هیله جوړه کړې وه چې ځان ته یې پاتې کړی
نو بس هغه به دیڼې هم راته چل جوړ کړی دی، هر یو کس چې جوړ کړی دی خو چل هم راته جوړ کړی دی. عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا، خو زما یقین دی، عسى الله نږدې ده، دا د ماضي قریب چې کوم دی نو دغه د صیغه ده چې بر ډېره نږدې ده چې ما ته الله ټول راولي. وی هلته کې یې نه وي او دلته کې یې وي. ولې وي؟ بس وی الله پاک ورته چې کوم دی نو دا خبره ښکاره کړه، وحي ورته راولېږله چې یعقوب علیهم السلام دا ستا چې کوم امتحان دی، ستا امتحان په ختمېدو باندې دی. نو وی ورته اسرائیل علیه السلام راولېږو. نو اسرائیل علیه السلام له یعقوب علیه السلام قسم ورکو چې تا زما د زوی د یوسف روح اغستی دی. وی هغه ورته وی چې نه، ما د یوسف روح نه دی قبض کړی. تفسیر قرطبي لیکي. نو په دې وجه یعقوب علیه السلام په یقین سره ووی چې عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا، کیدای شي ډېر نږدې الله پاک ما ته ټول زامن راولي. دا چې کوم په خپله پاتې شوی دی به هم راشي، یوسف به هم راشي، بنیامین به هم راشي، ځکه چې الله ما ته تر اوسه پورې ولي اسرائیل علیه السلام نه رالیږو. اوس یې راته راولېږه، زما زړه مطمئن کړو. مقصد دا دی ژوندی دی او راتلو والا دی. انه هو العلیم الحکیم، بېشکه الله پویه دی او حکمت والا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پس هر کله چې نا امید شو د یوسف علیه السلام نه ځان لشو. قال کبیرهم، اویل هغه مشر، الم تعلموا، تاسو سوچ نه کوئ، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، ستاسو پلار ستاسو نه واده اغوستی ده په الله. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، او د دې نه مخکې ستاسو نه کوتاهي شوې ده د یوسف په باره کې. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابي، پس زه خو به هېچېرې د مصر د ځمکې نه ونه خوځم تر څو چې پلار اجازت نه دی راکړی. او یحکم الله لی، یا زما په باره کې الله فیصله نه کړی. وهو خیر الحاکمین، الله غوره فیصله کوونکی دی. ارجعوا الی ابیکم، پلار ته واپس لاړ شئ. فقولوا ورته ووایه یا ابانا، ای پلار زمونږه، ان ابنک سرق، ستا زوی غلا کړې ده. وما شهدنا، او مونږ خو ګواه نه وو، الا بما علمنا، خو په ظاهري خبرو. وما كنا للغیب حافظین، مونږ د پټو خبرو ذمہوار نه یو. واسأل القریة، تپوس وکړه د دې کلیوالو نه، التي كنا فيها، چې مونږ سره قافله کې شامل وو. والغیره، او خاص کر د هغه قافلې نه، التي اقبلنا فيها، چې زمونږ نه مخکې راغلې ده. وانا لصادقون، مونږ خپله دعوه کې رښتوني یو. قال یعقوب علیه السلام ورته وی بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکې ستاسو نفس یو کار ښکلی کړی دی. فصبر جمیل، زما دپاره صبر غوره دی. عسى الله، ډېره نږدې ده، ان یأتینی بهم جمیعا، چې الله ما ته ټول واپس راولي. انه هو العلیم الحکیم، الله پویه دی او حکمت والا دی. فلما استيئسوا منه خلصوا